بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام با خبره پښتونخوا سره زستاسو قربا شهاب الدین هله لرو چې روغ جوړ او خوشاله وي. پروګرام با خبره پښتونخوا تاسو د اف ام 89.4 او اف ام 96 نه نیغ پنی غاوري او دا پروګرام تاسو د فیسبوک په پیج باندې دا ټیم نیغ پنی غوري هم فیسبوک پیج ته بلار شي التبسونو پښتونخوا ولیکي. زموږ دا پروګرام به تاسو دا ټیم نیغ پنی غاوري. مونږه په خپل پروګرام با خبره پښتونخوا کې د وخت مناسبت سره چې کم ایشوز وی پاغه باندې خبرې اترې کو هغه که زموږ د حکومت سره تعلق راځي، که د امنیت سره تعلق راځي، طریقې سوکالۍ سره تعلق لري او که زموږ د ادارو کارکردګۍ سره تعلق لري. په دې باندې وخت په وخت باندې خبرې اترې کو او زموږ د دې پروګرام مقصد دا بالکل نه دی چې مونږ په چا باندې تنقید وکړو، مونږ د خدای مکه د چا تذلیل وکړو، بلکې زموږ د دې پروګرام مقصد دا دی چې مونږ تنقید هم کوو نو تنقید په د دې لپاره چې اصلاح وشي. په اداره کې که په حکومت کې څه کمیانې وي، څه کوتاهیانې وي، هغه په ګوته کو چې هغه د ختمېدلو کوشش وشي. مونږ عوامو ته خصوصا د خیبر پښتونخوا خلکو ته چې کومې ستونزې راپېښي هغه ستونزې مخې ته راوړو چې حکومت وقت او با اختیار ادارې په هغې باندې نوټس واخلي او په هغې باندې کار وکړي او دغه د خلکو دغه مسلې ختمې کړي. که ختمېدی نه شي نو چې کمې کړی شي. نن مونږ په دې خپل پروګرام کې چې په کم موضوع باندې خبرې اترې کوو، ډېره مهمه موضوع ده، د چا دې طرف ته اړو خیال هم نشته. نن که مونږ او تاسو وګورو په خیبر پښتونخوا او خصوصا پېښور کې د اوبو سطح ډېره زیاته په لاندې روانه ده. اوبه کې کمې راځي او اوبه یو داسې د الله تعالی نعمت دی چې دا مونږ ته ویړیا میلاویږي او د دې زموږ سره څه قدر و قیمت نشته. مونږ او که تاسو وګورو د ورځې په ټنونو اوبه، په ټنونو لیټر اوبه دا ضایع کېږي. مونږ او که تاسو وګورو سروس سټیشن یې وګورئ، په هغې کې چې کمې اوبه ضایع کېږي د هغې اوبو د دوباره استعمال هیڅ قسمه څه ذریعه نشته، د هغې دپاره څه نظام نشته. که مونږ وګورو په یوه محله کې که 10 کورونو دي، په 10 واړه کورونو کې بورینګ شوی دی. زمونږ چې کم ټاونشپ یې جوړ شوی وي، حیات آباد ټاونشپ، ریګي للمه ټاونشپ، داسې زمونږ نور چې کم عسکري دي یا ډي ایچ ای یا داسې نور، د دغې پالیسیانې دا وي چې په دې کې به څوک په خپل کور کې بورینګ نشي کولی. خو نن که مونږ او تاسو وګورو نو په حیات آباد کې هم چېرته جوماتونو کې یا چېرته داسې کورونو دغو کې هغې کې بورینګ وشو. ولې وشو؟ د هغې وجه دا ده چې د اوبو کمی دی. په جوماتونو کې اوبه نه رارسي، چې کم سرکاري ټیوبونه دي اوبه چې کم دي د یو ریسرچ مطابق وایي چې زمونږ دلته په پېښور کې او په خواوشا علاقو کې تقریبا هر کال 1 میټر اوبه چې کم دي نو هغه لاندې ځي او داسې تقریبا 13 کالو کې څه 15-16 میټره اوبه چې کم دي نو هغه لاندې تللي. او ظاهره خبره دا ده که مونږ او تاسو د دغه خلکو سره میلاو شو، دا کم خلک چې دا د بورینګ کار کوي، په کورونو کې بورینګ کوي، نو هغې نه که تپوس وکړو چې اوبه چې کم دی نو مخکې په څومره میټره کې راتللې او اوس په څومره کې دي، یا که د هغو نه تپوس وکړي چې مخکې چې کم بورینګ تا کړی و په هغې کې څومره اوبه وي او نن اوبه څومره ښکته تللي دي، نو هغه یو انپړ کس چې هغه دغه تعلیم هم نه لري او هغه د دې اوبو د اهمیت نه خبر هم نه دی، دغه چې کم دی دغه هغې چې همدغه کار کوي، دغه بورینګونه او دغه کوي، خو هغه به درته هم په صفا الفاظو کې وایي چې دا اوبه څومره کمې شوي دي او د دې اوبو کمی چې کم دی نو د دې څومره خطرناک نتایج دي. نو دا چې کم دی په دې زمونږه دغه د اوبو کمی دغه دپاره څه قسمه داسې اقدامات پکار دي چې هغه په وجه باندې مونږه د دې اوبو دا کمی، د اوبو دا ضیاع،
دا اوبه چې کمې ضایع کیږي دا مونږه په څه طریقه سره بچ کولی شو. نو دا به مونږ ته ډیر چې کم دی نو د فایدې خبره شي، ځکه چې مونږه د دې اوبو زموږ سره څه قیمت نشته دی. دا اوبه دا چې په کومه طریقه باندې مونږه ضایع کوو، د دغې ضایع کول چې کم دی نو هغه دغه ضیاع بچ کول چې کم دی نو دغه زمونږ ستاسو د پاره چې کم دی نو دا ډیر زیات ضروری دی. پکار دا ده چې مونږ کم یو اوبه استعمالو، که په جوماتونو کې او اودسونه کېږي، که په کورونو کې په باترومونو کې اوبه استعمالولي، په کورونو کې په کچن کې اوبه استعمالولي، نو دغه زمونږ د کورونو زنانه یا زموږ په جوماتونو کې دغه اوبو استعمالولو والا خلک، دغه مونځ کوونکي دغه د دې اوبو د اهمیت نه خبر نه دي. د دې اوبو د اهمیت نه د هغې خبرول پکار دي. بل طرف ته چې موږ وګورو د موسمیات تبدیلی له کبله زمونږ چې کم دی نو ګلیشیرز الله تعالی مونږ له په دې صوبه کې زمونږ صوبه چې کم دی نو هغه د ټول نه زیات ګلیشیر هغه زمونږ په دې صوبه کې دي. دغه ګلیشیر چې کم دی نو هغه د دغه حجم هغه روان دی په کمیدو دی. واوري چې کم دی نو هغه ولي کېږي. زمونږ په غرونو کې د واورو کمی لکه مونږ او تاسو یاد دي چې واورې به کم ځایونو پورې کېدې او نن د واورو څه پوزیشن دی. د واورو چې کم موسمي په هغې کې هم صحیح واورې ونه شي، نو د اوبو دغه کمی د دغه اهمیت زمونږ سره ماهرین موجود دي په خیبر پښتونخوا کې، خو د بده مرغه د دغه ماهرین نه څوک استفاده نه کوي. هغه دغه خبره ده وایي چې مونږه سړي له کار ګورو، کار له سړی نه ګورو. یعنی چې کم کار دی په کار ده چې هغې له سړی وګورو، سړي له کار کتل نه دي په کار. زمونږ دا ماهرین چې هغه په پوره دنیا کې یو مقام لري، خو د هغې د دغه مهارت نه فایده نه اخیستل کېږي. په هغې کې زموږ سره یو دی ډاکټر همایون صاحب. ډاکټر همایون صاحب چې کومه خواري کړې ده، کم تعلیم کړی دی په جاپان کې، په پاکستان کې، په مختلف ځایونو کې، او د هغې چې کومه سټډي ده، د هغې چې کم پوهه ده، د دغه پوهې نه د بده مرغه زمونږ حکومتونو فایده وانخیستله. پکار دا ده چې دا وخت ضرورت دا دی. اوس چې مونږ ګورو په پوره دنیا کې ویلی کېږي موسمیاتي تبدیلي، د اوبو کمی. ډاکټر همایون صاحب زموږ سره د ټلیفون په اړیکه باندې دی، د هغو سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب پروګرام کې ته هرکلی وایم، په خیر راغلی. ډیره مننه جی د ټایم راکولو او ګرمي و ډیره. ما خو غوښتله چې دلته په دې سټوډیو کې راسه مخامخ ناست وي او د خلکو ته په مخامخ دا خبرې کړي وي، لکه څنګه چې مخکې یو ځل تاسو زموږ سره په سټوډیو کې راغلي وای، خو ګرمي وه او دا موسم داسې دی. هغو مونږ وایو چې زه خیر ډاکټر صاحب ته به دې پر زحمت نه ورکوو، په ټلیفون باندې به مونږ او د هغې د دغه مهارت او د دغه معلوماتو نه فایده واخلو. ډاکټر صاحب یو ځل بیا د اوبو د کمی د خیبر پښتونخوا او که مونږ وګورو اوبه ډېر په کمېدو رواني. یو سټډي مې کتلی وایي چې هر کال 1 میټر اوبه چې کم دی نو هغه لاندې، دا خو ډېر زیات چې کم دی نو د نقصان او د خفګان خبره نه ده. بالکل ده جی جی ختم شو. جی 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 تاسو چلې چې د دې مختلف وجوهات دي کنه. سی دا ته د واټر ټیبل خبره کې چې واټر ټیبل هر کال 1 میټر په کته باندې زی د دې بلا وجوهات دي، بلا ریزن دي. لکه په دې کې د ټولو نه غټ ریزن دا دی چې زمونږ خلک چې کم دی، مونږ چې کم اوبر او باسو د ځمکې نه او د مختلف پرپسز د پاره چې د یوز کولو د پاره نه هغه مونږ ډیر ایکسټنسیو مطلب دا ایکسټرکشن کو پوه کنه. ها د ګراوند واټر مونږ ډیر زیات مطلب دا استعمال کوو. لکه ته چې وګورې په دې سروس سټیشنو کې یا مطلب دا په د نور عام یوز کې یا د کارخانو د پاره نه مطلب دا مونږ ډیر زیات اوبر او باسو. یو وجه شو. دویمه وجه دا چې مطلب دا چې زمونږ چې کم لکه د واټر چې کم انفلټریشن کیږي، باران چې وشي ګران باران، نو هغه ډیر کم کیږي. ځکه چې مطلب دا مونږه دومره اربنایزیشن کړی دی او دوره سړکونه هم جوړ کړي دي چې یا سړکونه هم بیخي ټیک هم نه دي، خو ځمکه خو کلکه کړې ده که نه. جی بالکل. په هغې کې چې کم دی نه د اوبو انفلټریشن د ځمکې دننه چې کم اکویپایر د هغې ته نشي کېدی. صحیح.
نو دویمه دا ریزن شو. دریم ریزن دا چې مطلب دا د منګ ځنګلات کټ کړی دي، ځنګلات چې کوم دی اوبرو کاوي نو اوبه په مخ باندې پزما کې په صدا باندې تیری جی دا اوبو درې لکه داس دغه ول ورکی پوه شي کنه بلاکېټ ول ورکی نه هغه اوبو چې دا ول کړه مطلب دا چې کنه مخ ورنیسي نه هغه اوبو پزما کې مطلب دا د دغه انفلټریشن کیږي او ګراوند واټر ټیبل دغه نه جوړیږي. صحیح. نو چې دغه نشته نو بس چې باران وشي نو مطلب بس سایډ سرفیس رانه پوشي او غټولي اوبو د زمکه د پاسه تیری شي مکه ته پخای نو اوبو جذب نشي. ټیک. نو دا یو درېمه وجه راځلورمه وجه دا چې موږ مطلب دا کم چې دغه شهري علاقہ ده په دې کې د نری نظام دور موثر پاتې شوی نه لري، هغه لختي مختي چې ور هغه په آبادو کې راغلي دی بن شوی نه خلکو ټي وی لګولې دي پوښ کړي موږ د دې تنه چې کم اګریکلچر کېږي په شهري علاقہ کې نه کې موږ دا ټي وی استعمال کوو. ټیک. نو هغه ډېری زیاتې اوبه راکاږي پوښ کنه. صحیح. هغه اوبه موږ سر په سترولو پاغي باندې موږ په دې خار کې دنه مطلب دا فصلونو اریګیشن کوو. ټیک. یو بل ریزن دا دی چې مطلب دا دی موږ چې کوم دی د کلایمټ چینج چې راغلی دی نه د کلایمټ چینج سره یو د بارانونو د کېدو هغه پیټرن چینج شوی دی. لکه تاسو که خلک کړي په خاوه په جمی کې 14 ورځې او 14 ورځې جړای وي اوس هغه جړای نشته. بالکل نشته. باران لږ ټایم کیږي او ډیر تیز کیږي. نو چې هغه لږ ټایم وشي او ډیر تیز وشي هغه ټول تیز باران چې کم دی نو هغه ندی نالو کې وبېږي مطلب دا دی بس هغه ټایم باندې ختم شي. سپېده ونی کی نه زمکه خو ته بره پخه ده کنه. او دا کوم چې کوم مته هاوسینګ سیمونو جوړ کړو مطلب دا دی ان پلین دي کنه. بل خبردار چې موږ سره د باران د اوبو د هارویسټینګ د لپاره هیڅ سیستم نشته. صحیح. دا چې ته په ډیولپ دنیا کې وګورې سړکونه الته کې مشته بلډینګونه الته کې مشته خو اغي د رین واټر هارویسټ کوي. دا رین واټر اغي هارویسټ کوي دا اغي د لپاره برابر اغي سیستم لګولې دي کویانې کنستري دا اوبه اغي ته ډایورټ کړي نه دا اوبه مطلب دا چې کوم باران چې وشي نه اوبه په نالو کې اغي ته راځي او په هغه وی کې ځات کیږي. موږ ستاسو سیستم نشته بس موږ ارده پرس جوړ کړی مطلب دا چې باران او خټه جوړې نه کی. خو دغه سیستم موږ نه جوړ کړل کله دغه شان سیستم اوس په انډیا کې هم ډیر جوړ شوی دی البته کې دا ډېر لوی پرابلم. دا رین واټر هارویسټینګ کوي. یو بل وجه دا ده چې دا کوم مطلب دا هارویسټینګ موږ نشو کولای. او دې سره مطلب دا نورم بلا مطلب دا د ریزن دی خو غټ ریزن دا چې مطلب دا ان پلین اربنایزیشن چې کوم دی منصوبه بندي نشته بس منصوبه بندي کلی آبادی دي بس کم سړی چې کور جوړ کی نو هغه ولګي او هغه ټول د کور سهن چې کوم دی پټاپ ټایل باندې بند کی نه چې پټاپ ټایل باندې بند کی پټاپ ټایل کې خو به نه جذب کیږي کنه. بالکل. یو بل وجه دا راکه تا خیال کړی مطلب دا نه دی ناري چې کم دي کنه دې کې اکثر اوس ډیر زیاتی وبني نه د دینه چې کم دینه د دینه نه متصله علاقې چې کمینه هغه او بجذب کوي. صحیح. نه چې په دې کې ډیر وبره وانی نه ډیر وبجذب کیږي کنه. ټیک. بالکل. دا وی چې مطلب دا خو یو ټیم باران شي او غټوري وبوالو لړی شي پوه شي کنه یا بس لاړی مطلب وبره شي هغه تیم لړی شي پوه شي کنه. بالکل. بل د کلایمټ چینج په وجه باندې چې ټمپریچر سی واشوي دی جی نو د اوبو ایواپوریشن ډیر زیات کیږي. لکه څنګه نن سبا کې په پېښور ویلي کې وګورئ نه چې کم بوډي د تقریبا روزانه په 2 مرتبه تقریبا داسې ښه چې وچوي. بالکل جی بالکل موږ چې ګورم داسې ښکاري. ریشن ریشو سیواره د انکریز ټمپریچر په وجه باندې دا وجوهات دي. صحیح. او ډاکټر صاحب بل طرف ته چې موږ وګورو د زمونږ د ګلیشیرز او دغه چې کوم دی نو هم وي د قدرتي دغه زمونږ په خیبر پښتونخوا کې خپه ډېر دغه سره ګلیشیر موجود خو دغه چې کوم دی نو هم وي دغه حجم چې کوم دی نو د وخت په وخت وي کمیږي او هغه ډېر د نقصان خبره ده. ډېر د نقصان خبره ځکه ده چې ګلیشیر ته په خابه داسې چلو چې مطلب دا د انسان رسایي دغه ځایونو ته ډېره زیاته کمه وه. جی بالکل. نو چې د کله د انسان رسایي کمه وه نو د کلایمیټ د ټولو نه غټ ریزن دا هیومن اکټیویټیز دي. ټیک. کم ځای کې د انسان رسایي چې واشي او د رسایي چې کم دی نو دا ان پلین دي پوه شو کنه. لکه خلک ایجوکیټډ نه دي پوه نه دي نو الته کې مطلب دا ټمپریچر انکریز کیږي چې ټمپریچر انکریز کیږي نو ګلیشیر میلټینګ کیږي. ټیک. او نو چې د ګلیشیر میلټینګ کیږي نو بیا دا زموږ په ملک کې دا سیستم نشته چې دا ګلیشیر میلټ شي مطلب دا دا او به موږ په پلین طریقه باندې خپل ریزروایر تراولو یا مطلب دا چې کوم دی موږ سټوریج کو موږ بیا کارم نشو کولای.
نه هغه زمونږ نه مطلب دا دی په ندو نالو کې به مطلب وبېږي او زمونږ هیڅ پکار را نشي. ټیک لکه تا ته به یو خبر وکم جی جی ته اوس د بارانو موسم شروع کیږي ته ګورې چې په بلوچستان کې خلک هر وخت وایي چې مطلب دا ډېر زیات اوبه کمې دي او ډېرې کمې دي او ډېرې کمې دي او باغونه وشي او دا دې چلې واغ چلې او که ته بلې غاړې ته وګورې نه په بلوچستان کې اصطلاح راشي نیم بلوچستان اوسي او بالکل نیم بلوچستان اوسي خو لکه موږ سره مطلب دا دی ریزروایر نشته موږ سره ډنډونه نشته لکه پخوا به ورته خلکو ډنډ وي او نو ډنډ ته په خیر ډنډونه خو جوړ کړه کنه او خو زمونږ حکومت سره زمونږ خلک هم دا چې زمونږ دې ته ناسو چې دا بل سړی به راځي مطلب دا دی به ځان ستړی کوي ډېر ماړه دا شی جوړي او زه به هېڅ نه کوم ټیک ټیک نو چې کله زه هېڅ نه کوم مطلب دا نه بیا به سفر کېږم زه په هغه باندې اثر ورځېږي صحیح هغه په خپله بنګله کې په ارام ناست دی که نه او نو مونږ سرکار په توګه باندې هم داسې کار دی او مونږ په خپله هم داسې خلک یو او چې موږ هر سړی په دې ملک کې ځان داسې یو ټیمپرري غوندې سړی حسابو چې بس دې کې ناست یم او وخت پکې پاس کوه او کېږي به سبا او بیا خدای په خیر کړي جی جی نو دا د پلانینګ فقدان دی موږ سره پلانینګ نشته صحیح او موږ مطلب دا چې دا زموږ چې کوم بچي موږ سره د دې هېڅ غم نشته دی صحیح او موږ دا وایو چې بس وخت تېروړو دا ته چې کوم مطلب دا دا کوم کلامټي سره چې موږ مطلب دا زموږ مخامخې راځي او دغه وجه ده صحیح دا مطلب دا موږ پلانینګ کړی دی او موږ په یو باشعوره قوم په شکل کې مطلب دا مخکې تلونو دا د نړۍ تماشې به نه پاکستان کې ډېر زیات ریسورسز دي که ګلیشیر مل کېږي دا به موږ بلې غاړه ته د صحیح کارونو لپاره ډایورټ کولیم شو خو موږ ډایورټ خو نه کړی که نه او ډاکټر صاحب د دې اوبو دا کمې لکه دا خو چې زمونږ په شان سړي ته پته لګي چې د اوبو کمې کېږي او د هغې نقصانونه کېږي نو ظاهره دي چې حکومت هم د دې نه خبر دی د کلایمیټ چینج خبرې کوي د موسمیاتو تبدیلیانو خبرې کوي مختلف ورکشاپونه کېږي مونږ ګورو مختلف ملکونو ته په دې غرض سره زمونږ هغه روان دي د خلک نو د دې لپاره څه منصوبه بندي هم دوی کوي که تاسو وایئ چې منصوبه بندي نشته نو دوی څه منصوبه بندي نه کوي د دې څه ضرورت څه نه محسوسوي دا زموږ د خیبر پښتونخوا حکومت بعد ملکونو ته کوم ډیلیګیشن ځي که نه هغې کې یو سړی هم د کلایمیټ چینج ایکسپرټ نه وي نه وي هسې سیر سپاټو لځي دا سیکرټریان چې باندې مطلب دی د دې اکثر فیملی مطلب دی د لرې چکر ولګي او بیا راځي بس لکه بس دغه ټول ګپ شپي او ټوکې ټکاړي پوه شو که نه ښه لکه دا مطلب دا دی ایکسپرټ بوځي نه ټیک ایکسپرټ خو مطلب دا دی یو غریب سړی پروفیسر لکه ته چې ما والې ما خو بای چانس مطلب دا چې کومه درن نه شل کاله مخکې مته په جاپان کې په کلایمیټ کې پی ایچ ډي کړې ده خو زه په دې خبره نه پوهېدم خو بس مته لاړم مطلب دی زه پوهېدم نه پوهېدم ما په کلایمیټ کې پی ایچ ډي وکړله اوس ته چې کوم ورکشاپونه یادوې که نه دا ورکشاپونه د نورو ډیولپ کنټري ته مطلب دا چې کوم خیرات او زکات راغلی زموږ خلک صرف هغه باندې روټۍ چې وکړي دا بس مطلب دا د خو دا بریک فاسټ دا ناشته شو مطلب دې د څوک نه ګوري چې دې ورکشاپ یا دې سیمینار آوټپوټ دی څه دی بالکل هیڅ آوټپوټ څوک نه مې کوي نه ګوري بس روټۍ چې وکړي مطلب دا دی او ماښام مازدیګر ټایم شي مطلب دا خپله ټیډې وایي لاسونه وینځي او روان شي ټیک په دې طریقه باندې زما ورورې ملکونه نه چلېږي او د ملکونو چلېدو دپاره به ته پراپر پلانینګ دی صحیح او ته به د هغې سیز ایکسپرټ راولې پوه شو که نه د هغه ایکسپرټ سره به کښېني هغې سره مجلس کوې د هغې نه به ځان پوه کوې او بیا به د هغه د علم په رڼا کې ته پلانینګ صحیح نو دا کار خو ما په دې ټول ملکونو دي زما خو تقریبا 55 سال عمر شو صحیح او ډاکټر صاحب یو خو دغه چې دغه منصوبه بندي دی نو که یو په دغه کې د دیو څه دلچسپي هم نشته دی تاسو وایئ چې یاره دغه چې کوم ډیلیګیشن ځي پای کې ماهرین هم نه وي بس دغه بیروکریټس او هغه لاړ شي سیر سپاټي وکړي هغه رادغه شي خو بل طرف ته که موږ ګورو زمونږ په دې خیبر پښتونخوا کې واخلو دلته خپلې ادارې زمونږ موجود دي لکه تاسو وایئ چې ځنګلات رادغه شو نو د ځنګلاتو محکمه موجود ده پکار ده چې ځنګلاتو څه وکړي دلته کې په دې زموږ خیبر پښتونخوا حکومت یو انیشیټیو شروع کړی و بیلین سونامي ټری نو هغه چې کوم دی نو څنګه شو سپېده وشوله که نه جي داسې دغه نشته یاره داسې ده که نه چې هغه کوم انیشیټیو چې وخت هغه یو ډېر زبردست کار واسي ډېر ښه کار و ګوره یو سړي مطلب دا دی یو کار خو شروع کړی و که نه خو هغه شی بیا سټاپ شو هغه شي کې په لومړني پیل کې چې کمپیوټر دی ولګول نو هغه نیټیو سپیشیز نه و صحیح لکه هغې چې دې کوم سپیشیز لګول نو هغه د هغې علاقې انوایرمنټ سره د هغې مطابقت نه و لکه که چېرې هغه شی کنټینیوس پاتې شوی نو هغې کې به وخت سره او په هغې کې مطلب لرې
لکه بدلون به پکې راغلی او خېټ راته به تللی و که نه لکه بوټي خو هغې لګول که نه اوس یا بوټي ښه و یا خراب و یا انوایرمنټ سره مطابقت لرو یا نه لرو بوټي خو لګول که نه نو بس هغه پروګرام چې کوم دی نو هغه چې چا شروع کړی و نو د هغه نه پس هغه شی ودرېده زما خیال دی چېرته چا څه پیسې میسې ورکړي وي هغه پیسې هم دغه شولې بس لاړه بس هغه ختم شو او کار ختم شو تا ته یو خبره کومه جی جی ما په کلایمیټ کې د جاپان نه ایم ایس کړی دی بیا مې پی ایچ ډي کړی ده ښه په کلایمیټ چینج باندې ټیک په کلایمیټ چینج کې بیا مې پوسټ ډاک کړی که چېرې ته په پاکستان کې دې وخت کې د پاریس کور چې کوم دی دا د 1990 پورې د پاریس کور زمونږ چې کوم دی دا 5% او د 1990 پورې ښه د 1990 او 2010 منځ کې زمونږ د پاریس کور 2.5% پاتې شوی دی 2.5 نور نیم په نیمه لاندې راغلی دی نیم په نیمه لاندې راغلی دی که ته دا وایې چې زمونږ په ملک کې د کلایمیټ د ایډورس افیکټ نه وي ښه زه دا په شر سره وایم که چېرې کله موږ د خپل پاریس کور 10% هم ورسوو که نه 10% نو زمونږ په ملک کې چې دا کم د کلایمیټ انسیډنټ کېږي دا به بالکل دا به څنګه رسي دا به موږ پلانټیشن کوو تا چې ما څنګه وي چې هغه تېر شوي حکومت کې هغه کې سونامي او د دې نور هېڅ طریقه نشته دی بس موږ به بوټي کرو چې کوم دی کې د بوټو د کرلو ضرورت دی ها پوه شئ که نه ټیک وخو به کم پکار دی چې سرکار د بوټو په وښلو باندې پابندۍ ولګوي بالکل جرم یې وګرځوي جرم پوه شئ صرف په کاغذونو کې نه په عملي طور په کاغذونو کې نه پریکټیکلي جی جی او جرم یې وګرځوي پابندۍ پرې ولګوي نو صرف په دې طریقه باندې دا شی بچ کېدی شي د دې علاوه ادروایز د دې هېڅ طریقه نشته دی او په دې باندې دې کې هېڅ د علم ضرورت نشته چې ته خبرې کوې کیسې ورته کوې پوه شو که نه بس پکار دا دی چې په ګوره په چین کې د پاریس کور 33% دی په انډیا کې 25% دی په جاپان کې 67% دی نو موږ په کای 10% وکړو که نه بالکل خامخا 10% فول دوره ګران کار خو نه دی که خو موږ خو 2.5% دی صحیح نو دا بس زموږ د حکومتونو ډاکټر صاحب زما خیال د دیو صدا سي دلچسپي نه لري دی ته دیو په خپل دغه کې دا چې کم د صوبې د ملک بقا ده د انسانانو د بقا سوال لې د زناورو د بقا سوال لې دغه سوال په دې ته دیو توجه نه کوي بل به حیثیت ایکسپرت لکه تاسو چې کوم دین شل کاله مخکې په دې انوایرنمنټل کې تاسو پی ایچ ډي کړی ده او بیا پوسټ نو دا د داسې خلکو ستاسو نه دیو څه تپوس نه کوي چېرې تاسو راشئ کېنئ را سره چې څه پالیسي جوړه کړو دا لکه 10% ته به موږ دا فارسټ کور څنګه رسو موږ خو داسې مطلب دا 2-3 کاله پس غواړي ښه هغه چې دا ضروري کار دی ضروري کار چې هغه زموږ نه بغیر نشي کېدی د ساتي مساتې پکې موږ هم حکومت لرو د هغې نه پس بیا موږ چوټي کړي ښه ټیک دا چې مطلب دی دا یوازې د حکومت کار نه دی حکومت سره دا د قوم هم کار دی ګوره د حکومت مطلب دا دی به یو څو کسان یا به غټ خلک یې که چېرې خلا ډېر خراب شو دل به شي انګلینډ ته یا به لاړ شي دوبۍ ته چېرته به لاړ شي بالکل خو زه ته به څه کوو موږ او تاسو به څه کوو موږ او تاسو به څه کوو نو موږ او تاسو هم پکار چې موږ هم لږ د سوچ نه کار والو که نه موږ هم لکه شکر دی مطلب دا دی بالکل عقل ته تاله والي دا هېڅ نه کوو او بس لاس وي مطلب دا دی موږ وایو دی موږ دا کارم کې دی موږ دام کارم کې دی موږ دام کې دی به یا کوي یا به نه کوي پکار چې موږ په خپل هم سره حرکت وکړو که نه داسې ده صحیح او ډاکټر صاحب دا ستاسو خبر بالکل صحیح ده مونږ چې واړه مونږ به قاتل تقریبا داسې 40 کاله مخکې هر سړي به چې کوم دی نو کوشش کاو چې دا د ونو د نالولو ټیم به راغی او په دې گاړو کې او په خلکو به په اوږو باندې او خلکو به په ریړو باندې او په هر ځای کې به موږ ته بوټي ښکارېدل او هر سړي به بوټي لګول اوس هغه خلکو به بوټي ګرځول او کرل به اوس خلک بوټي ماته چې کوم ځای کې ویني بس ریبي او راځي یې سوځي یا د فرنیچر جوړي جی بالکل نور کاری بیخي بس کړی دی نه تا چې دا کوم 40 کاله مخکې تا خلک لیدل دوی د سرکار نه وي دا دوی په خپل څه نه کرل که نه صحیح اوس نن سبا کې موږ من حاصل کوم داسې خلک جوړ شوي یو چې لکه موږ وایو چې دا کار ماله سرکار کوي که سرکار یې نه کوي دا پته نه لګي چې بونیر کې سیلاب راغی نه سرکار یې وړو که ته یې وړې بالکل همدغه کې چې هر وخت سیلاب راځي په برسات موسم کې خدای دې څه کال خیر کړي نه هغه سرکار وړي که دی وړي جی بالکل داسې ده صحیح موږ په خپل هم څه نه کوو که نه په خپل هم پکار چې موږ هم انسانان یو زموږ بچي به په دې ملک کې زموږ ضرورت دی بالکل موږ هم لږ ځان وړه کوو داسې ده صاحب او څومره چې دا ګرمیانې سیوا کېږي دا هم د دې وجه ده نه جي
دا بالکل ما چې دا پاریس کور چې کم دی چې 10% تر ورسو دا په خور کې چې نن کم ټمپریچر دی بلکې لو په دې موسم دا ټمپریچر بالکل دا به بالکل نه ټیک صحیح ډیر مننه جی ډاکټر بارانونه بکیږي په ترتیب باندې بکیږي لکه څنګه چې مخ کې کېدل به ترتیب بنئ دا ټول د کلایمټ چینج افیکټ او دا ټول شی د پاریس د ډیفارسټیشن بوج باندې شوی دی بالکل دا څه چل دی مې ډیفارسټیشن شوی دی صحیح ډیر مننه ډاکټر صاحب زموږ سره زموږ د ګرانو اوریدونکو او د کتونکو سره د خبرې کولو ډاکټر صاحب ډېرې ګټورې خبرې وکړلې او زموږ د دې خبرو مقصد اکثر زموږ یو عادت دا هم جوړ شوی دی چې کومه په ټي وي باندې پروګرامونه ګورو که په سوشل میډیا پروګرامونه ګورو که دا زموږ دا پروګرامونه ګورو نو په دې کې موږ زیات تر توجه او زموږ دلچسپي زیات تر په هغه پروګرامونو کې په کم کې چې سیاستدانان د یو بل ګریوانونه راکاږي یو بل ته بدې ردې وایي په یو بل باندې تنقیدونه کوي او هغه سړی چې پروګرام کولو والم خلک خوښوي یاره ډېر زبردسته پروګرام وشو ډېر چې کوم دی دا سب زبردسته پروګرام و چې د یو بل تذلیل یې وکړو په یو بل باندې تنقید وکړو زما لیډر ښه دی ستا لیډر ښه نه دی دا پروګرامونه د خدای دپاره داسې پروګرامونه اورئ داسې پروګرامونه وګورئ چې د هغې نه مونږ او تاسو ته زموږ آینده نسلونو ته فایده وي اوس دا ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړلې ډاکټر صاحب د نن 20 کاله مخکې په جاپان کې په ماحولیاتو باندې په موسمیاتي تبدیلیانو باندې پی ایچ ډي کړې ده دا خلک دا په نورو ملکونو کې تا ته دا معلومات چې کوم دی نو دا ویډیا نه میلاویږي دا موږ تاسو خوش قسمته خلک یو چې دلته په پروګرام کې کینو ډاکټر صاحب په ټلیفون باندې واخلو او زموږ استاد سره چې کوم دی نو خبرې وکړو دومره ګټورې خبرې وکړي او هغه موږ اورو هم نه بس دغه د سیاسي پروګرامونو او دغه ته توجه ورکو نن موږ چې هر سړی دا کوشش وکړو چې زبه چې کوم دی نو 10 بوټي لګوم 15 بوټي به لګوم نو زموږ په دې پیښور کې زموږ په دې صوبه کې څومره کروڑونو آبادی ده 4 کروڑ نه زیات چې کوم دی نو زموږ آبادی ته دغه دی نو 4 کروڑ چې کوم دی نو مونږ 40 کروڑه او 50 کروڑه بوټي چې کوم دی نو لګولی شو او دا بوټي لګول دا په چا احسان نه دی دا ځان له پیدا ورکول دي څنګه چې ډاکټر سیبي وي چې دغه بوټو د نه لګولو په وجه باندې په بونیر کې سیلاب راغی نو څوک یې وړل هغه خو ډېر په سفال پازو کې وي چې دغه خلک هغه هو وس لرلو والا خلک دي هغه به امریکې ته لاړ شي جاپان ته لاړ شي انګلند ته لاړ شي بل ملک ته بل ملک ته لاړ شي مونږ او تاسو په دا زمونږ او تاسو ذمہواری ده چې د دې اوبو استعمال کم سي کم وکړو بار ملکونو ته چې کم خلک تللی دي تاسو په خوا شاکر ډېر خلک موجود دي چې هغه یورپ ته تللی امریکې ته تللی اصل لغونده تاسو کې تاسو چې الته وټلو ته ورځي دغه ته ورځي الته د اوبو استعمال څنګه دی په نلکه کې اوبه څومره راځي تاسو یقین وکړئ هغه خلک چې د اوبو کم استعمال په کومه طریقه باندې کوي بیا د هغه ځای ملکونو هغه چې کمی اوبه استعمالیږي هغه استعمال شوي اوبه هغه بیا د هغې دپاره نظام موجود دی هغه نظام تحت چې کوم دی هغه اوبه چې کوم دي نو هغه استعمالوي خو مونږ او تاسو دغه زمونږ نظام د دغه لپاره نه حکومت جوړ کړی دی نه چې کوم دی نو مونږ په خپله چې کوم دی نو د دغې داسې قسمه څه دغه کوو نو بخښنه غواړم نو په دې کې هر سړي ته لکه ډاکټر صاحب وویل چې دا مونږ او تاسو له به څوک راځي د بل ملک نه به څوک نه راځي زمونږ یو ډېر زیات چې کوم دی نو داسې عادت جوړ شوی دی چې یا به مونږ له چېرته څوک د بار نه پیسې راکوي نو مونږ به کار کوو یا به مونږ چېرته ځنو کار وکړو دا کارونه دا زمونږ د ځان دپاره دي زمونږ په دې علاقو کې به څومره بارانونه کېدل په میاشتو به جړۍ وي او په دمه باران به ورېدو ځمکې ته به هغه چې کوم دی نو جذب شو اوس نه هغه بارانونه شته که باران راشي په یو شړق کې باران وشي او لاړ شي اړو د سر نه په هغه ځای باندې چې څوک تېرېږي او چې څوک وایي دلته ګنټه مخکې باران شوی وي چې ته دروغ ډاکټر صاحب را سره دی ډاکټر جان بخت صاحب وایس چانسلر د
زری یونیورسټي پېښور ډېر تحقیق ډېر ریسرچ ډېر قوم یې جوړ کو ډېر خلک ډېر ماهرین د دې د لاسه راووتل هغه ماهرین هغه څه کار کوي په دې کې څه چې کوم دی نو خپل کانټریبیوشن کوي آیا د هغې نه زموږ دې خلکو ته څه پیدا څه دغه شوه دا چې مونږ کم د ماحولیاتو د تباهۍ کم کارونه کوو په دغه کې چې کوم دی نو څه کې دی ډاکټر صاحب را سره ټلیفون په لارې دی هغې سره به خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم سلام جی ډاکټر صاحب ستړي مه شئ او په خیر راغلی درته وایم او دا یو د هفتې ورځې ستاسو چوټي هفته ویتوارو او په دې باندې تاسو ځان له د خپل کور کلي څه غم ښادي څه دغه به کوئ خو دا زمونږ پروګرامونه هم ډاکټر صاحب ته دې دپاره کوو چې لږ ډېر زمونږ د دې خلکو هم چې کم دی نو دا ضمیر رایوخ کو او دا کم د نقصان خبرې چې کم دي نو ما سه ډاکټر صاحب د خپل پروګرام کې وختي خبره کوله ما وی مونږ چې کم دی نو پروګرامونه هغه ډېر په شوق اورو چې په کم کې سیاستدانان او دغه خلک د یو بل ګریوانونو ته لاس اچي یو بل ته بدې ردې وي او بیا هر سړی په خپل کور کلي کې او په کوڅه کې او په حجره کې یاره پلاني ډېر ښایسته پروګرام وکړو پلانې راغلی او هغه چې کوم دی نو هغه داسې وي او بل داسې وي خو دا داسې پروګرامونه چې د ملک او قوم د بقا سره تعلق ساتي دې ته اړو زمونږ د قوم څه توجه نه ورکوي ډاکټر صاحب اول خو په دې لږ خبره وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم زه اول د سونو پښتونخوا تاسو شکریا ادا کوم چې ما ته بلنه راکړه چې تاسو سره زه په موضوعات باندې خپل نظر شریک کړم تاسو خبره بالکل ډېره ګټوره ده چې نن سبا زموږ هغه پروګرامونه خلک ډېر خوښوي چې چېرته پکې بدرد ویلي کېږي یا چا باندې کریټیسزم کېږي او داسې پروګرامونه ډېر کم دي چې په هغې سره د معاشرې اصلاح کېږي یا د معاشرې چې کم مسایل دي نن سبا کم سره چې مونږ مخ یو او هغه ډېر کم خلک خوښوي او زمونږ د ژوند سره تعلق سره زمونږ چونکې د پاکستانیانو طبیعت چې دی دا داسې عجیبه اونته دی داسې سیزونه ډېر خوښوي چې چېرته پکې ترلي پکې چېرته پکې ممزي پکې خو بهرحال سونو پښتونخوا کم ریډیو سټیشن چې دی دو خو داسې خپرونې هم کوي چې کم داسې پروګرامونه کوي چې کم زموږ د ژوند باندې د ضرورتو سره تعلق ساتي بالکل جی د ملک ترقی او سوکالي او هغه سره تعلق ساتي ډاکټر صاحب نن مونږ د اوبو په کمی باندې خبره کوو چې د اوبو کمی ما یو د کوتو چې هر کال 1 میټر اوبه کمیږي دا خو ډیر زیات د نقصان خبره نه ده بالکل جی کزه لګ تفصیل تلاټ شمه نو څنګه چې تاسو ته پته ده چې موسمي تبدیلی یا تغیر چې دی دا زموږ د انسانانو او حیواناتو او د بوټو په ژوند باندې ډېر اغیزمن اثرات مرتب کړي دي جی 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 خاص کر تاسو وګورئ نو یو خو ګرمي ورځ زیاتیږي د شدت زیاتیږي او بل بعضې وخت کې د موسم د وجې نه د دغه ګرمۍ او د پریشر د وجې نه دومره باران وشي چې هغه بالکل سیلابونه راشي او یا بالکل وچوبه شروع شي صحیح نو که موږ وګورو چې په دنیا کې 19 ملکونه داسې دي چې هغوی د اوبو د نشوالي سره مخ دي او په دې کې د پاکستان نمبر چې دی نو هغه 14 دی په دې کې هغه ملکونه هم شامل دي کوم چې سعودي عرب او په میډل ایست کې دي نو د هغې بنیادي وجې دا دی چې یو خو زموږ د اوبو د استعمال چې کومې طریقې دي هغه ټیک نه دي مثلا موږ په کور کې چې کله لوښي وینځو کپړې وینځو یا لامبل کوو یا نور داسې د اوبو سره کوم معاملات دي موږ په هغې کې احتیاط نه کوو تاسو وګورئ چې که د کارواش سنټرې چې دي دا کم چې دا ګاډي پکې مونږ وینځو هغې کې څومره اوبه استعمالیږي د دې نه علاوه زموږ خلک چې دی جي دا دغه دی دا سیمنټ لوینګ کنټري ده یعنی هر شی مونږ په سیمټو دغه کوو نو د مونږ د ریچارج مسله دلته کې لکه مونږ که تاسو وګورئ جي نو زموږ سره پاکستان چې دی په 36 نمبر دی په رینیوبل واټر ریسورسز کې دغه شان انډیا 8 نمبر دی د هغې سره ډېرې دي بنګلادیش په 12 نمبر دی خو موږ په 14 نمبر باندې یو د هغې بله وجه دا ده چې موږ د اوبه
د ځمکې نه زیات راکاږو او ورکو وته لګي ها ته مونږه وډرال ټوریست ریچارج ریشو وایو نو کدا په دنیا کې وګورئ نو د پاکستان چې کم نمبر دی هغه 180 دی جی مونږ صرف اتلس ملکونه چې دا غینه زیات بهتر پرفارم کوو او دا غي بنیادی وجه دا چې زمون یو خو ډیمونه نشته بل مونږ خپل لارې کوسه او سيزونه چې دی هغه سیمنټ کړی دي نو بارانو شم نو هغه مونږ رايساري نکو هغه لاړ شي زمونږ سمندر ته او هغه ریچارج ونشي نو څنګه چې تاسو خبرو کړه زبر ته د پیښور خبرو کما جی دغه مختلف وجه کې دي شي یو خدای چې دلته آبادی ډېر په تیزی سره روانه ده کوم عدد شمار وګورو د پیښور آبادی په 1998 کې 2.0 مليون وا یعنی شل بیا دا تقریبا 2017 کې کو ګورای نو 4.27 مليون وا اوس 2023 کې کو ګورای نو 4.76 او اوسنه چې کم فګر دی نو دا د 15 مليون نه زیاته شوی نو یو خدای چې خلک کم دلته کې مایګریشن د روزګار په سلسله کې راځي بل جدا چې دلته ټیوبلونه کتا سو ګورې خو سرکاري دي خو خلکو ان اتورایزم جوړ کړی دي دا غي د وجینم د وبو ستلان دی روانه ده مثلا په 1990 کې دلته 3.5 ټیوبلې وي اوس چې دینو د 1400 نه زیات ټیوبلې دي 3.5 څومره په خار کې چې دا وبچې دي دا 1 میټر په کال کې لاندې رواني دي 1 میټر په کال حیات آباد کې خود د دې سچويشن ډېر خراب دی دلته تقریبا 1.42 میټر په یو کال کې لاندې او برواني دی او کومه دا ټول د کال ایوریج ګورو نو دا 6.5 میټر نو کوم په دې رفتار رواني نو ډېر زر د چې هغه مونږه مطلب دا دی د دغه سره ډېر په دغه باندې کمای سره مخ شو صحیح کتا سو ګورې چې یو خو زمون آبادی روانه ده په جاته دوه بل لاره چې مونږ د وبو چې کم ذخیره دي هغه کې اضافه نکو مونږ چې په د زری په هنتون کې یو د یو اس په تاون سره ریچارج ویل وته مونږ وایو یو کوی مونږ کنل لري او د اګریکلچر یونیورسيټي چې څومره د باران وبري هغه کوی ته زی هلته د وبو چې کم سته دا هغه چې د رورو بر را روانه ده واپس ریکور کیږي نو کدا سي قسمه اکټیویټي مونږ وکړو نو د سره بم زمونږ د اوبو د ریچارج لکه خشي نو دا ډاکټر صاحب دلته لږ مداخلت کوم تاسو په اګریکلچر یونیورسيټي کې دغه کوی کړی دی او پاغي کې تاسو وایي چې د اوبو هغه سطح را روانه ده په بره نو آیا دا زمونږ پېښور ډیولپمنٹ اتھارټي تاسو ته حیات آباد خبره وکړه نو هغه کو په حیات آباد کې داسې قسمه کویان دغه کې او د بارانه د وبه هغه کویان ته نو د سره په حیات آباد وبه خکې دی نشي بالکل حق دی شي د دې علاوه چې کوم دا کورونه چې کم زمون اوس آبادی کو په زری په انتون کې موږ چې کم نوې آبادی کړي نو دا غي د باران وبچ دي هغه موږ راجمع کړي دي او هغه بیا موږ د بوټو موټو د لپاره استعمالو دا هم کې دي چې خلک لکه د باران د وبه د چتونو یا دا چې دینو یو داسې دې تراجمه کې چې هغه بیا روسته لکه د کور په وینځلو باندې یا د کپړو په وینځلو په دې کې لکه استعمالي نو دا کې دي چې یاره موږ دغه قسمه اکټیویټیز وکړو صحیح خو کزه د پیښور کې یو بل مسله ده جی تقریبا دلته شپږ د سپیشل خلکو ته چې دینو صفا او په ملاوي یو دلته د کوالټي مغټه مسله ده ځکه چې زموږ په خار کې د وبو د نلکو سره د سیوریج د لاین هم تللی دی دلته جی د بیمارو ډېر کم سامپل دا خو ډېر زیات مسله ده نو ډېر زیاتې پکې ډایریا او هیپاټایټس ای او ای او د مختلف ټایفاید او کله موږ د پاکستان په سطح وګورو تقریبا زموږ چې کم په نقصانات دي د وچوبې د لاسه د فلډ د لاسه او د سینیټیشن نو دا تقریبا $12 بلین موږ په سیاحت یعنی 4% جی ډی پی زموږ خرج کیږي دا په سیاحت وجه باندې زموږ چې دینو یو خو کوانټیټي مسله ده خلکو ته وبه ملاویږي نه بل هغه د کوالټي مغټه مسله ده نو دغه طرف هم پکار چې مون توجه ورکړو نور دنیا کې چې کتا سو ګورې جی نو
دا اوبه ډېرې ګرانې میلاویږي. زمونږ پاکستانیانو دا یو فطرت دی چې یو شی آسان میلاویږي په ارزانه نو د هغې مونږ قدر نه کوو. د هغې قدر لکه بالکل تاسو نه کوو. ګورئ چې بجلي ګرانه شوه نو اوس په کورونو کې عام طور خلک چې کم بلپونه یا کم سیزونه د برقي آلات نه استعمالیږي نو هغه آف کوي ځکه چې بل پسې زیات راځي. خو زمونږ دلته د اوبو چونکې که زه 10 ګیلن استعمالوم هم هغه پیسې ورکوم او که زه 200 ګیلن استعمالوم هغه پیسې ورکوم. بالکل. نو دغه طرف ته توجه پکار ده ځکه چې د پاکستان چې کم د اوبو قیمت دی نن سبا دا 1.4 ډالر پر کیوبیک میټر دی. او نور دنیا کې لکه ملایشیا کې 55 ډالر دی، کوریا کې 52.4 ډالر دی، چاینا کې 21 ډالر دی، ترکی کې 13.6 ډالر دی. صحیح. یو شی چې په قیمت کې لګ زه د دې په دغه کې نه یم فیور کې چې یاره دغه دي زیاتی خو میټرینګ پکار دی چې یاره اوبه مونږ لږ په احتیاط سره استعمالو. بل جی زمونږ غټه مسله دا ده چې په پاکستان کې زیاتی اوبه 94% دا مونږ جی په زراعتو کې استعمالو. زمونږ زمیندار اوس هم هغه د پخوانی چې کم د اوبخور طریقې دی هغه استعمالوي. نو په دغه وجه مطلب دا دی چې زمونږ هغه اوبه ضایع کیږي. بل دا دی چې زمونږ د اریګیشن سیستم چې دی دا اوس چې نن سبا په وطن کې دی خاص کر خیبر پختونخوا کې دا تقریبا 39% افیشنٹ دی. دا دې مطلب دا دی چې تقریبا 61% اوبه چې دي دا زمونږ نه بیا ضایع کیږي. صحیح. کوم ټوټل دغه وګورو چې د اوبو د کم چې په کینال هډ باندې اویلیبل او کم چې په ټیټه رسي نو هغه کوم ډیر زیات لاس راځي نو په کار چې موږ دغه هم توجه ورکو دغه طرف ته توجه ورکو. آبادی د زیاتوالي سره زمونږ پاکستان چې دی نو تقریبا په 1972 کې مونږ په 9م پوزیشن په آبادی کې اوس مونږ پنځم ته راغلي ځکه چې 2.6 ټایمز زموږ آبادی زیاته شوې ده. صحیح. نو په دغه وجه باندې په 1972 کې چې دی نو 62% د اوبو ویډرال اوس په 80% او کدا 2050 ته لاړ شي نو دا به 100% نو 100% هم زیات شي. دا وجه ده چې په کتا سوجي دا سټیټسټیک دا ډېر انټرېسټینګ دی. په 1951 کې د یو سړي په سر باندې 5260 کیوبیک میټر اوبه وي. په 1972 کې 3478 کیوبیک میټر ته راغلي. په 2017 کې 1117 اوس چې دا 1000 رسیدلی نو دا ډېر تھریشولډ دی. صحیح. ډېر زیات. ډاکټر صاحب ډېره مننه او ډېرې خبرې رانه پاتې هم شوې د وخت کمی په وجه باندې. ډاکټر صاحب تاسو ته به زحمت درکو دلته سټوډیو ته به راغواړو. دا ګلیشیر شو، دا زمونږ واورې، زمونږ دا بوټي نه کرل، د دغه نقصانات په دې ټولو په دې باندې به په تفصیل سره خبره کوو. یو جهان مننه زموږ سره د دغه تفصیلاتو راکولو خو د ټیم د کمی په وجه باندې ډېره مننه چې تاسو د بلنې مننه. مهرباني. ډاکټر جانبخش صاحب مونږ تاسو اوریدو، ډاکټر همایون صاحب مونږ تاسو اوریدو. دا هغه خلک دي چې دیو کبار دنیا ته ځي نو دا خبرې چې مونږ او تاسو ته څنګه چې هغه وي چې مونږ ته کم شی په مفتو کې ملاویږي د هغې قدر نه وي نو د دې خبرې زمونږ ستاسو سره قدر ځکه نشته چې دا مونږ او تاسو ته په مفتو کې ملاویږي. بار دنیا ته دا ډاکټر همایون صاحب یا ډاکټر جانبخش صاحب چې زی او دا وسی چې کوم خبرې زموږ ستاسو سره وکړي نو معلومه نه ده چې دوی ته به په هغه ځایونو کې، په هغه دنیا کې، په هغه ملکونو کې د دې خبرو څومره $100 دوی ته ملاویږي. خو مونږ او تاسو هغه خلک په پیسې ورکوي په دې معلوماتو ته مونږ ته ویډیا کېږي خو بیا زموږ سره قدر نشته. مونږ له پکار دي چې د خپل ملک د قوم قدر وکړو، د اوبو د ضایع کولو نه ځان بچ کړو، کم سے کم اوبه استعمال کړو. د اوبه دا چې کم معلومات مونږ او تاسو ته راکړلی شو په دې باندې عمل درآمد وکړو. زموږ د پروګرام باخبره پښتونخوا وخت سرته رسي. خپل کوربه شهاب الدین له ورکوي اجازه. چرته چې ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.